مو ته امام پوره څه کار کړی دی چلو که امام پوره زه زندان نشم تېروی خلکو امامانو پوره کومې قربانۍ کړي دي خو موسر ټیم کم وي طریف یو کس دی اند نن ورځې طریف نن ورځې 22 رجب دی هغه رجب نی حکیم شام ونیولو شام ته هجرت کړی و ویل لږې مو ته وغړوئ دوره سپین ږیری و څه ده وروځو ځمبل یا سپین شوي وو طریف کله څه حکیم شام مخ ته کېناستو طریف ته ویله طریف زه خبر شویم چې علي نه تا 4 زمن قربان کړي دي ته د علي زیاته شي کې ما ته لږه د علي مدح وکړه یکدم د علي نامې سره طریف په ژړا شو دا امام سره تمسک دی ورته ویله چې ته ما ته پیغور وکړې ویله ما پیغور نه دی در کړی تا علي سره مینه دی ما ته د علي اشعار وایه د علي حقایقو نه زه منکر نه یم طریف ورته وویله چې ما ته د شهادت په زړه کو څه بدبخت یم دغه نه شعر شروع کو څه بدبخت یم چې زه نن تا مخ ته ناست یم امام 4 زمن علي سره دي زه علي نه بیل یم سوچ وکړه دا د علي مینه دی شیعتوب اسم اعظم دی شیعتوب یوه پاکه مینه دی شیعتوب د مودت لهر دی شیعتوب د مودت دریاب دی بدبختیان یې شروع کړل اخري بدبختي دا دی چې کاش 4 زمن مو لرل 400 زمن مو وای ما به علي نه قربانول خو زه بدبخت یم چې ما زمن خوشبخت دي چې هغوی د علي رکاب کې شهید شول سوچ وکړه ما سره د علي مینې کې جام شهادت ما ته میلاو عجیبه شعر دعبل خپل موضوع ترڅم دعبل یوه ورځې هارون وغوښتو د مولا امام رضا علیه السلام شاعر و دعبل خزاعي صاحب سر و ویله دعبل ته چلو کې سارې زړو جمو کې سوچ مو څه دی ورونو کړه ویله ته زړو جمو کې سارې تل عمر د حسن و حسین صفات کوي څه تو ته حسن و حسین دیر کړل زه به تو ته ډېرې نوم دیر کوم ایمو زمن دي سو بیا به دربار درته ولګوم لږ ایمو زمنو صفات وکړه هغه ورته ویله خو دربار ولګوه 2 کال په خدای دی راغلم سوچ مې دې خبرې ته که نه سو بیا زرزری یم دربار ته راغلو کله دربار ته راغلو هارون خپله پاڅېدو هارون رشید خلکو ته ویله خلکو دا دعبل د مولا امام رضا شاعر دی صاحب سر صحابي دی نن تاسې ما زمانو زمانې ښکلي ښکلي جوړ کړي وو کله دعبل پاڅېدو زر زر یایم پاڅېدو د خدای حمد و ثنا و صفات نه وروسته اشاره وکړه هارون ته کرسیان یې ناست ویله بادشاهي واک کرسیان یې ناست دی مو ته یایي چې ته د حسن و حسین تعریف پرېږده نن یې ما زمانو تعریف وکړه زه دا د مودت لهر دی دعبل زه هارون رشید ته یایم چې ته تو 2 زمن تو دا ټوله بادشاهي حسن و حسین خو پرېږه دغه د پیغمبر المسیح دي د هغوی در کې یو غلام دی کمبر نومیږي د هغه کمبر کومه څپلی دی څپلی قدم و خاوره تو ټول حکومت نه ډېره دی که ما څه ټایم وایي ما به د عربۍ شعرونه ویلي ویلو پاڅېدو جمعې ونې چوکې چوکې کړې ښځې ته راغو سوچ به دی که نه ښځې ته راغو ښځې څه چوک چوک بدن ولیدو دا د مودت لهر دی مو ته امام څه څوله ربطه دی امام نه خلکو قربانۍ کړي دي ښځې ورته ویله څه چال دی ویله کیس یې ورته تېر کړو ویله داسې داسې خبره خو ویله څه وشوې یوه ورځ یې ورته کړي وو که نه غلې ویله ما ته خبرې مه کوه ته د حسن و حسین فضیلت نه څه خبره یې دین هم راور شو لاړو خپل امام ته خو چې کله مولا امام رضا ته ویرغلو دوره کس و زه معافي غواړم چې کله مولا چوکو چوکو جامو کې ولیدو مولا غېږه ورته وشلوله غېږې کې ونیولو ویله دعبل ویلې ویله مولا حال نه مخه خبرې ویله نوره خبره نه ده نه کوم نور حال نه ده خبر یم خو وایه څه ښځې څه درته ویله ویله ښځې ته وویله چې که یو نن د صفات کړی وی خو لږ څه زر و مار به درته میلاو ته تل عمر د حسن و حسین صفات کوي خونې کې یې کوه ویله ښځې نه هم راوار شوم ښځې داسې ته ویله ویله خو داسې وکړه لاړ شه ښځې نه ما هم راورېږه ورته وایه چې وږی یم ما ته لوټه چیر وخه خو چې کله تا ته اوبه چوي اوبه به لالو جواهر شي
ته بیا ښځې ته داسې وایه، سوچ به دی خبرې ته که نه، ته بیا ښځې ته داسې وایه څه آیا لالو جواهر د پکار دي؟ تل عمر به ترې تلیږي اوبو نه. مولا آډر ویر کړو که نه، خو ښځې ته دا وایه څه آیا لالو جواهر د پکار دي که د حسن و حسین مینه د پکار دی؟ راغلو خونې ته چې کله خونې ته راغلو ویله ښځې وږی یم داسې لوټه چلم چي، خو چې کله لالو جواهر اوبو نه شروع شول دا ښځه بېهوشه شوه. کله هوش کې راغله ویله دا د څه وکړه؟ ویله ما ته مولا وویله څه دا به لالو جواهر کېږي د حسن و حسین مینې کې. خو ښځې ته د دوره وایه څه آیا لالو جواهر د پکار دي که د حسن و حسین مینه د پکار دی؟ ښځې ورته وویله چې ما لالو جواهر نه دي پکار. مولا خانه خفه نه وي شوی، سوچ به دی که نه، ویلی مولا ازمایښت خپله وکړه. کله یې څه دغه ازمایښت پاره و ویله څه زه مولا ته خپله ورځم چې مولا لالو جواهر مو نه دي پکار، ما د حسین مینه پکار دی. راغله مولا ته دروازې کې ودرېده، حجاب یې چولی دی، غږ یې وکړه السلام علیک یا غریب الغربا یا امام رضا. مولا ما هیڅ نه دي پکار، ما نه خفه نشي، ما د حسین مینه پکار دی.